ګورې بسم الله الرحمن پس د دې نه چې د علم تعریف مونږ وکړو وهو الحاضر عند المدرک سره او په دې کې مونږ ابحاث متعلقه په دې پورې هغې کې مونږ پوره ننوتو دخلنا فی ذلک اوس راشه والحق انه من اجل البدیهیات حق دا ده چې دی د اجلا د بدیهیاتونه اوس جی حق لفظ هغه ځای کې راځي چې کوم ځای کې اختلاف وي ځکه چې حق یو شی نو باطل به هم وي که نه مقابل کې نو حق لفظ کې اشاره د اختلاف ته چې په دې کې څه شی دی دلته اختلاف په دې کې شته په دې کې څه شی دی اختلاف دی اورئ په دې کې څه شی دی چې اختلاف دی نو اختلاف دی څنګه مابین د حکماو د امام رازی او د امام غزالی کې دې کې اختلاف دی چې د علم څنګه چللی دی بدیهي دی که نظري اورئ امام دغه چې دی امام رازی رحمت الله هغوی دی د بدیهیاتو نه دی علم بدیهی تصور دی او حکما او امام غزالی رحمت الله علیه دا څه وینا دا نظری دی خو بیا خپل منځ کې دواړه مختلف دي حکما او امام غزالی چې دی نظری خدای متیسر التحدید دی او ممکن التحدید دی او که نه څه دی ممتنع التحدید دی دا تحدید آسان دی که ګران دی نو حکما وایي تحدید آسان دی او امام غزالی وایي تحدید څه دی ګران دی اول خو به د حکماو او د غزالی امام غزالی رحمت الله علیه د دې نظریه چې دا نظري دی او امام څوک رازی وایي چې نه دا څه دی دا بدیهي دی دیو چې وایي دا نظري دی د دې ولې نظري دی وایي ځکه چې په تعریف د علم کې اختلاف دی اورئ تعریف د علم کې څه دی اختلاف دی او چې دی د کمې مقولې نه دی په دې کې جنګ دی پوه شوې څوک وایي دی د مقولې څوک وایي عبارت دی د حالت ادراکي نه څوک وایي د حصول صورت الشیء فی العقل نه څوک وایي الصورة الحاصلة من الشیء عند العقل نه څوک وایي د قبول النفس لتلك الصورة او څوک وایي علم چې کم دی که نه دا څو شو 1 2 3 او دا چې شی شو 4 اورئ که نه اورئ څوک وایي دا علم عبارت دی د وجود نورانی د عالم نه للعالم څوک وایي دی 5 شو څوک عبارت د خود ذات الواجب نه د چا نه دی څو شو نمبر 6 وایي په دې کې زبردست اختلاف دی چې دا عبارت دی حالت ادراکي نه حضور شیء فی العقل نه الصورة الحاصلة من الشیء عند العقل نه امور نفس تلك الصورة نه وجود نورانی د عالم نه او څوک عبارت دی د چا نه د ذات الواجب نه چې حالت ادراکي کې شو د مقولې د کیف نه لکه حالت د مقولې د کیف نه چې حصول شي نو دا د مقولې د اضافت نشو اورئ حصول د صورت شی فی العقل د عقل او د شی ترمنځ د صورت یو اضافت دی او تعلق دی څوک وایي د الصورة الحاصلة نو بیا د صورت چې د څه شي په ځکه چې صحیح مسلک دا چې حصول د اشیاء بانفسها دی حصول د اشیاء څه دی شی په خپله باندې ذهن ته راځي خو صرف عوارض پاتې کېږي لکه نار راځي عوارض د هغې احراق شو حرارت شو دا بهر پاتې شي یا کوم چې د هغې عوارض خارجیه دي هغه دې پاتې شي نو دی بیا په مقوله کې تابع د چا دی تابع فی المقولة لذي الصورة د ذي صورت چې کوم دی تابع دی اورئ او څوک د مقولې د څوک قبول النفس دی
د مقولې د انفعال نه دی. څوک وایي چې د وجود نوراني عالم دی، د مقولې د جوهر نه دی. او څوک وایي د ذات د واجب نه دی، نو هغه لیس من مقولتين، لیس من مقولتين. ځکه مقولات د عشره دا په چا کې جوړېږي؟ په دې مخلوقاتو کې جوړېږي، دا ته خارج دی. نو دا اختلاف نشو، اختلاف په تعریف کې شو، اختلاف په مقولې کې شو. او اختلاف اماره د خفا ده، اختلاف اماره د چا ده؟ او خفا پټواله دا اماره د نظریت ده. دا نظریه شو ثابت شو چې علم چې کوم دی نظری دی. بیا ته ولې علم نظری دی؟ ولې دا ډول نظری دی؟ ځکه په دې کې اختلاف دی، او اختلاف اماره د چا؟ اختلاف ته په دې کې هم. او بیا طبعا راغی چې دا د کومې مقولې نشو، مقولات د تمول کړي څه شو؟ اختلاف ته. او اختلاف اماره د خفا ده، خفا اماره د نظریت ده. نظارت بنه هغه لفظ د نظارت بنه سبب نظریت به، او نظریت خیر او دا معنی چا ده؟ نظریت ده. اوري دا چا مسلک شو دی. او بیا حکما او غزالی په خپل بیا حکما وي دا نظری دی، خو متيسر التحديد دی. تحدید سره آسان دی. ولی ځکه لأن له حد موصل، لأن له ضد پر حد موصل شته. وكل ما له حد موصل فهو متيسر التحديد. هغه متيسر التحديد. نو فالعلم متيسر التحديد لأن له حد موصل. بس كبرى وساطة كل ما له حد موصل فهو متيسر التحديد. وشو ودنا حد موصل شته. وس دي صغرى دا صغرى نظري ده. دليل الصغرى ذكر لأن له جنس وفصل. وكل ما له جنس وفصل فله حد موصل. فالعلم له حد كم ده شيء موصل. وشو لأنه له جنس وفصل. وكل ما له جنس وفصل فله حد موصل. فالعلم له حد لأن له جنس وفصل. دا دلیل د دې صورا شو. ګوره حکما وایي دا څه دی؟ دا متيسر التحديد دی. تيسر تحديده ولم يتحسر تحديده. تحديد ګران نه دی. ولې؟ ځکه د له حد موصله شته. او كل ما له حد موصل كل ما له حد فهو متيسر التحديد. فالعلم اوس د له حد موصله ولشته، د له جنس او فصل شته. اوس دا صورة ثابته که د له جنس او فصل ولشته. ځکه قد قلت انه من مقولة لرجانو والمقولة جنس. دا ثبتنا مقولات عشرة اجناس عالية دي. اجناس سدي دا كما شيء دا كم مقولين شو دا دقة مقوله ولا جنس عالي شو. او كل ما له جنس فله فصل. هو شبه ده الجنس ونشتا. لأن المقولة جنس حال جنس. وكل ما له جنس فله فصل. ده المقولة جنس حالي ده. ولي ده خو بديهي خبر ده بديهيون چې مقولات عشره چې د شی د کمی مقولې نه دغه مقوله ولا سي ده ولا جنسي جنس ولا راغ. بیا كل ما له جنس فله فصل. دې د پر څه دلیل دی؟ هوي ولې که چې د جنس راشي او فصل لا نشي لازم بشي وجود د مبهم به د محصل نه. ځکه دا جنس مبهم دی او دا فصل ولا محصل دی. فصل څه دی؟ لکه انسان د پر جنس څوک دی؟ حیوان دی. کله د پر ناطق نه وي نو حیوان نه دی. حیوان من حيث انه حیوان بدون انضمام الفصل. تماته د حیوان وجود خوای شي چې فصل ولا نه فصل سره ممعي کوا او ته حیوان ما توخه وجود د چا جنس راشي
فصل ګوري پوه شئ د تحصیل ته او د تعیین ته دا جنس تعیین ته څوک راکوزوي فصل چې ناطق ورسره ولګېد جو انسان ته جوړ شو چې فاخر ته ولګېد جو بقر ته جوړ شو او چې څه مفترس ولګېد جو اسد ته جوړ شو چې ساحل ورسره ولګېد جو څه شی جوړ شو چې ساحل ورسره ولګېد فرس ته جوړ شو نه پوهېږي ځان په خبره باندې پوه کړه زه تاسو ته بیا دا خبره کوم جنس چې کوم شي لپاره جنس راشي خو فصل لا نشي دی به په ابهام کې پاتې شي دی به څه د ابهام نه د وجود ته او تحصیل ته څوک راوباسي فصل انضمام الفصل څو هر کله چې سره دی یو ځای شي نو د حیوان سره چې ناطق فصل یو ځای شو نو انسان ته وجه کار نشي انسانان او چې باقر سره یو ځای شو نو بقر د څومره نوع بقري چې دی دا رانغه او ناهق چې سره کې همرګل وجود ته رانغه دا چا نه پس راغی د وجود د چا نه د ماهیت د فصل د ماهیت او د انضمام د چا نه د فصل نو کو چې د جنس راشي فصل را نشي لازم بشي وجود د مبهم به د چا نه د محصل نه دا جنس او فصل چې راشو نو چې جنس او فصل نه راغی جو کله جنس او فصل راغی او هر چا جنس او فصل هغه له حد موصله راغی نه اوس د کبرګان په سو پس زمخه ګوره دله مقوله ځکه د مقوله د جنس عالم ځکه چې مقوله جنس عالی شو او هر هغه شی چې چاره جنس راشي جو هغه له فصل راشي تا خو شو کنه نو دا سوره ثابت د جنس او فصل لا اوس دلته کبرا سورهګان هم ثابت کو خدا کبراګان لا پاتې دي کنه اوس دې کبرا ته کوشه چې جنس او فصل لا دلته حد موصله راغی دغه حد موصله د جنس او فصل نه جوړ نه شو لکه تاسو تاسو کوم چې دې انسان لا جنس او فصل راغی حیوان او ناطق د حیوان ناطق د انسان د برسي شو حد موصله شو حد موصله خو عبارت ده د اجتماع د جنس او د جانب نو دا کبرا ښکار شو اوس دا اخا او نو چې د جنس او فصل هغه حد موصله دا صوره ثابت شو اوس دا کبرا چې جلا حد موصله راشي نو هغه متأثر تهدید نه ګران بار چې نه وینو چې پیدا شو ولا حد موصله ولا راغی چې دا ګران وینو راغلی به نو چې کدا ور راغی حد موصله راغی نو تهدید آسان دی کنه نو دا کبرام ثابت شو نو د دې صورت دا صورت ثابتین او دا دلیل به وي دا صورت ثابتین او دا دلیل به وي چې دا دلیل دا صورت ثابت شو بیا به دې کبرا تراشي دا صورت کبرا چې جمع شي دا صورت ثابت شو چې دا صورت ثابت شو به دې کبرا تراشي او لاړه مو تکنه ها نو بس دې متأثر ته شو څه شو درچا مذهب ده دا د حکماو خوښ اوس راشه چاته اور امام غزالی ته امام چاته غزالی څه دلیل وای ګوره نه وای د دینه علم چې دا سره دا نظری ده خدای دې تحت ډیر ګران دی ولی ځکه د علم بخالی نه یا به حقیقت مرکبه یا به حقیقت بسیطه یا به حقیقت صحیح کو حقیقت مرکبه شو نو حقیقت مرکبه دارومدار په جنس او فصل له او جنس مشابه ده د عام سره په عموم کې او فصل مشابه ده د خاصه سره په خصوص کې بیا ته وای ګوره که د متأثر او تهدید شي نو دله په جنس او فصل راشي صبر راشي او جنس او فصل پوښې به جنس او فصل جنس مشابه ده چا سره عرض عام سره په عموم کې او څوک فصل مشابه ده چا سره اول فرق من الغوازم والفرق دا فرق ډیر ګران کار تر اوسه پورې خلک وایي دا ناطق او زاهق ناطق ولې منفصل کړي دي نو زاهق چې کوم دی ولې منفصل نه وایي دا ولې خاص وایي ډیر خلک د منطق نه په دغه ځکه منکر دي تر اوسه موږ په دې نه پوهیږو ابن تیمیه په خپل کتاب کې لیکي چې د دې ماته دلیل وایي اورې کنه اورې چې ما په دې پوه کوي چې ناطق ولې څه شی دی فصل دی حیوان ولې چې کوم دی نو جنس دی او دا غي په ځای ماشي ولې جنس نه دی خو څه کنه شو بیا دا غي جواب کړل چا په قاضي کې به تاسو قاضي د عبارت په تاسو وایم او دا غي جواب کړل جورجاني رحمت الله علیه چې کینا تاسو ګورو دغه زمانہ وا پوښې په چې د دې ابن تیمیه
او د جرجاني یو زمانه ده تقریبا یو زمانه تاسو ګورئ چې د په کوم چې قریب دي کنه او د ډېر تیز انسانو سو زه وای زمانه با نه مخکینی خلک وای داسې نشو ویلی که نه ګرانه داسې دا و ادب کو خو د جرجاني مقابل به مخکې هم څوک نه د جرجاني وروسته خو امکان نشته د دې وجې نه دا تاسو په دې کې یو کتاب کې به تاسو ته ښیم چې کله سید جرجاني ټکی راشي که نه دې به د ډېر ادب د وجې نه عام رحمت الله علیه سره نه وي سره قدس سره او هر څوک چې خپله خبره به سلم دی کو میر زاهد دی او کو هر کتاب دی کو میبزي ده کو شرجامي ده نو قال سید فرمایلی دا پېژنې څوک دی سید جرجاني نو ده بیا د هغې دا کړلی وی ته طفل مکتب یې وایي د مکتب چې کوم دی نو غانۍ واړه ماشومان لکه دغه همدان او دا شی پوه شې دا شی تا ته ګورو خبرې ته دې وګوره بیا د هغې جواب زه کوم دا خبره هم په دغې کړله که نه په نقض المنطق کې الرد والمنطقین دواړه ما سره شته نقض المنطق هم شته او دې هغه په دې ما دفاع درس نظامي کې په دې باندې بحثونه کړلي پوه شې او په هندوستان کې ملا و او د دې نه ډېر سخت متاثر و د چا نه ابن تیمیه نه اورې که نه اورې دغه ندوي ابوالحسن الندوي او ده بیا چې کوم دی نو یو کتاب یې کړلی پوه شې پې دعوت عظیم اورې دعوت څه دی تاریخ دعوت عظیم د دعوت او د عظیمت تاریخ بیانومه نو بیا یې سمولیان لیکلي یو په یو کې ابن تیمیه باندې لیکل کړلي او د عقیدې ته یې ویلي چې دا هم سمه ده او د د منطق باندې حکمت باندې ردونه وي دا هم دا د کارنامې دي خو د هغې کارنامو به دفاع ډېر علماو جوابونه کړي او دفاع درسنیزم دا کتاب چې دی اوس لکه نشته که نه ختم شوی دی خبره یو نسخه په دې ګاډي کې پرته ده دلته کې ده ما یو پولیس ور کړلی و یو مې د تیر نه اوس راوړه هلته عمران نصیب نه مې راوړه او په دې ګاډي کې پرته ده ورکه نشي خام دلته راوړه څنګه وخت پکاري اصل پرته وه مې دا ملاک اوس نه چاپ کړي ده بل اورېږم ټیک شوه پای کې بیا تاسو وګورئ د هغې جوابونه ما کړلي د ابوالحسن ندوي کتاب مې راغستی د هغه خبره کړله بیا جواب پوره دغه تقریبا 100 صفحې ما په دې ندوي باندې ردونه کړي پوه شوې بې وګورئ نو څه مې درته ووایې نو دا د امام غزالي داسې وایي والفرق من الغوامض د دې وجه او که حقیقت مرکبه نه وي حقیقت څه بسیطه شي علم حقیقت څه شي نو زمونږ د عقولو نسبت علم ته داسې دی لکه د خفاش نور ته د خفاش چا ته وي زمونږ د عقولو نسبت چا ته علم ته داسې دی لکه د خفاش چې نور ته او چې نورې خفاش را کېدی شي خفاش کله الوزي را الوزي مونږ خاپیرک چې ورته وایو پوه شئ د شپې الوزي شب پرک د شپې الوزي پوه شئ دا شی چې دی اورې که نه د دې د نظر کار نه کوي بس د نور سره د سترګې کار نه کوي بس چې څنګه نور پرېوځي بس دلته وړوکې او خاپیرک دوه قسمه دي یو وړوکې دی غوټ دی یو داسې دی ونو ته ځوړند دي دی ځوړند دي ځان له او یو چې کوم دی څه دی وړوکې په دې جوماتونو کې زموږ جوماتونه دي ډک دي پوه شئ اورې که نه اورې غټ دغه یو دی د نورو حیواناتو نه چې کوم دی بلکل بدل دی اورې دی نور حیوانات د هګۍ نه بچي راوړي او دی داسې بچي راوړي که غوا وکړي جبه شی دی ولود دی ولود هګۍ نشته او دی طایر دی مارغه په مارغانو کې واحد دا داسې مارغه دی چې د هګۍ نه بچي نه راوړي اورې موږ چې واړه وړو خلکو به یې د ده په وزر کې چې چا بوس کې هغه ذهن تی شي موږ به دا نیولی وو بس حاجزان او په کې اچولی وو هغه وزر به خور کړو هغې به اچول کتل ګیلاس کې به بوس کې چې زموږ نه دغه تی شي ذهن څه خبره دي تاسو تجربه کړله موږ خو سرمنده ده وکړله ته مې اوس کړلي چې پوه شئ جومات کې خانانو په جومات کې اوس هغه جوړ کړلی نه پخوا به دا جوماتونه ټول د لرګو که نه په دې کې به ځان له دې جارې جوړې کړي دننه پکې ناست د ورځې به کله راوغورځېدو کته د نظر خو راولګي نه ها وایي د ده نظر چې دی د خفاش حیثیت چې نور ته څنګه دی زمونږ د علم چې کوم دی زمونږ د عقل نسبت چاته علم ته داسې دی لکه د خفاش چاته دی د غایت د ظهور د وجې نه
لکه دا نور د غایت چې ته وجنه نوریت ته وجنه د غایت نوریت ته وجنه څوک د شکته هغه خفاش د شکته نو علم په موجودات معنویو کې هغه په وجودات محسوسو کې د انور نو د په موجودات معنویو کې څوک علم داسې دی پوه شي کنه شوی لکه حیثیت دې دی لکه د انور ځکه علم هغه دی علت لپاره د انکشاف دا شو کوم شی چې علت د انکشاف دا شو ته ډیر ظاهري نو د غایت ظهور د وجنه زمون عقل دې ته سر نه کته نشو نو څه شو نو تهدید څنګه وکي دا په وخت کې چې حقیقت څه شي بسيطه شي نو که حقیقت مرکبه وي جو هم ګران شو او که حقیقت بسيطه وي جو هم رسیدو د ګران شو خفاش نور د خفاش به د نور څخه سوکي خفاش به د نور څخه خلکو ته وکي چې هغه سب نه د کته نشي او زمونږ د عقل به د علم څخه خلکو ته وکي څه تعریف به د خلکو د علم وکي چې دا غیر د څه دی لکه خفاش چې چاته حیثیت چې چاته ورته ده دا دلیل دی فاتشه وس حق مذهب چونکه والحق انه من اجل البدیه دا د چا مذهب ده د امام رازی هغه وای بدیهی نه په بدیهیاتو کې د ټول نه زیات او زهد بلی بدیهیاتو له سوکته هغه د انور ده دا هغه د علم ده دلیل دا څه ده دلیل د امام رازی سره وی ولی بدیهی ده وی ځکه ده ظهور د اشیاء علت د ظهور د اشیاء ده علت د ظهور نو موږ ته پوښتنه کوو د اشیاء په څه ظاهر دي وی د اشیاء په څه ظاهر دي په علم ظاهر دي وای کنه اشیاء په څه ظاهر دي اوس که علم هم بل چاته محتاج شي سبا شي لازم بشي وجود د ما بالعرض بدون ما بالذات نور شزونه بالعرض دا خو ظهور په چا سره او علم هم په بل چا سره شي ها او نور شزونه خو بیا علم ته محتاج بلکې دلته بس راشي وجود د ما بالعرض به راشي سو بدون ما بالذات ځکه نور شزونه ما بالعرض کنه په واسطه د غیر سره کنه چې علم او علم هم بالعرض شو نو د څه شی شو چې دا ظهور او ټول ما بالغیر شو نو ما بالغیر شو ما بالعرض شو ما بالذات ګرځته لازم بش وجود د ما بالعرض بدون ما بالذات دې وجنه دته بس ظاهر بنفسه مظهر لغیره ظاهر بنفسه مظهر لغیره شو دغه ضرورت نشته ته د انور چې کوم دی ولې رڼا کوي د انور په چا رڼا ده انور ته قصې په خپل خدای پاک سو وای نو سپومې ته رڼا د کم ځای ناراضي خود انور راځي خو نور تر کم ځای ناراضي بس دا الله تعالی په دې کې د خپل قوت چول له بده کې چې دې شي پیدا کړی دی دغه نه د اکتسابي نه دی پوه بهشکه د سپومې دا چا نه دی دا د نور نه دی د دې نور ته مخامخې د سپومې رڼا او چې نور نه بشاشي نو به څه شي زمکه به حایل شي بیا رڼا هم نه کې سپومې دا به تاسو ورېدلی دا چا دلیل شو دا چا امام رازی د ظاهر بنفسه ده مظهر لغیره ده اوس پاتې شو دلیل اجي هغه ځکه خو استاد ته اول حق وي حق دا چې د اجلاد بدیهاتون دي نو جی تا هم دلیل وي ولې هغه ځکه هغه هم دلیل ویل دا یو خبره خو دغه ده خدا چا چې ویل چې دا څه ده دا متيسر التحديد ده کنه حکما اوسه داغونه جواب کوي امام رازی وې د لپاره حد موصله شته هغه چې هغه سي حد موصله حد موصله ولشته د جنس او فصل شته جنس ولشته چې د مقولې نه ده وېجی دا نه منما یو دلته جواب منعی دی او تسلیمی دی منعی دا نه منما ګورا دا با دیبا حالا با دی دل به جنس راشي ځکه تا جنس وینو جنس دی ول څوک ثابت کو تا چې د جنس ثابتونه څوک ثابت کو چې د مقولې لاندې دی وې د مقولې لاندې حالا به چې د حقیقت مرکبه شي نه منما چې د حقیقت مرکبه دی حقیقت بسيطه ده او خلک وایي چې د یو شی به خامخا د مقولې لاندې ما کوي د حقایق او چاونه مرکبه ونه چې مرکب نو جنس فصل به کنه یو جنس به جنس وي بل جنس به څه او دا چا نه ده او حقایق بسيطه د پاره چې کوم ده نو خلک وایي چې مقولات عشره د جنس د ما تحت د پاره نو دا د دې خبرې په تفصیل تلاشه الا چې حقایق مرکبه صحیح
دا مقولات عشره دا اجناس عالیه دي خو د چا دپاره مطلقاً د ټولو دپاره کو د حقایق مرکبو دپاره او د حقایقو بسیطو دپاره کېدی شي ولې بسیط خو اجزا نشته نو جنس خو جزء نو چې د هغې دپاره اجزا نشته نو جزء نشته نو جنس نشته نه منم اول دا دې ته وایي جواب منعي امام راضي جواب منعي کوي څنګه جواب منعي کوي دغه ځای نیسي چې ګوره چې مقوله هغه جنس عالي دی د خپل ما تحت دپاره نو د مطلقاً ما تحت دپاره که نه چا دپاره حقایق مرکبو دپاره او علم څه دی ته د حقایقو مرکبانو ټودی نه ته د حقایقو چا نه دی نو د هغې دپاره جنس راغی چې جنس راغی فصل ته هم ضرورت نشته خبره ما ده ختمه او یا جواب چې کوم دی نو څه دی تسلیمي دی چې ومنه مزه چې د پاسه څه دی جنس دی خو یاد ساته زه علم د سر نه چې کوم دی عبارت یم د ذات ته واجب نه علم د څه یم او ذات ته واجب د څه شی دا مقولې لاندې داخل دی دا چا جواب وکړو او جو خبره راغله خبره ستا ختمه انت راغله ستاسو پاتې شو چا ته وایي امام غزالی څه وایي چې دلته حقایق مرکبه که بسیطه وي څه حقیقت بسیطه که مرکبه او حقیقت مرکبه شي تاسو ویلو بیا به کې جنس او فصل جوړي او جنس مشابه دی چا سره او اول فرق من الغوامز منطقه من امام غزالی ته هم وایو او چې څوک دغه په ما وایي فرق ګران دی په جنس او د چا کې د عرض عام کې امتیاز ګران دی او د فصل او د چا د خاصې په منځ کې څه امتیاز ګران دی د دې جواب چې کړلی سید جرجاني کړلی او په کوم ځای کې کړلی دا په خپلو کتابونو کې کړلی او قاضي بابا هم په خپل عبارت کې نقل کړلی اوس یې راته ښیم پوه شئ که نه شئ هغه وایي ګوره یو دی اورې چې په نفس الامر کې شی د څه نه جوړ دی په هغې کې زمونږ خبره نشته هغه نفس الامري اجزا دا علم چې دی انسان په دې پسې نه دی لګیا هغه ګران دی بېشکه چې په نفس الامر کې جنس او فصل څوک دی په هغې کې موږ هغې نه زمونږ کار شته او بېشکه هغه ګران هم دی هغه الله ته معلوم دی چې د هر شی په نفس الامر کې د څه نه جوړ دی او جنس ولا څه دی او فصل ولا څه دی نه موږ د هغې په طلب کې یو او نه هغه آسان کار دی نه موږ په هغې کې زمونږ کار شته زمونږ چې حد وایو حد دا حدود اسمیه دي ښه دا حدود حقیقیه نه دي موږ چې وایو د انسان څه تعریف دی حیوان ناطق موږ چې وایو د کلمې څه تعریف دی اورې لفظ و ظالم دا کوم حدود دي دا حدود لغویه حدود اصطلاحیه دي څوک وایي سید جرجاني وایي دا کوم حدود دي وایه که نه یو حد حقیقي دی یو حد سره لغوي او حد اصطلاحي دی زمونږ دا خبرې چې دي دا په کوم حد کې دي په لغت کې دا شی څه ته وایي په لغت عربي کې څه ته وایي او په اصطلاح کې څه ته وایي چې کوم شي راته وضع کړی دی په دقیق وګوره چې کوم عام دی او داخل دی جو هغه جنس دی او چې کوم یعنې په دې وضع کې چې کوم شی دننه دی جو دقه ذاتیات دي او چې په دې تا چې چا له وضع کړلی او د هغې نه بهر دی هغه ارزیات دي ولې ګران دی اړو ګران نه دی لغت چې چا وضع کړله یا اصطلاح چې چا وضع کړله اصطلاح چې چا جوړه کړله لغت چې چا جوړ کړی دی هغه دا چا له وضع کړلی د هغه نه به تپوس کوو نو لغتو به ته به ځو یا به اصطلاحاتو ته ځو یا به څه ته ځو د دې وجې نه داسې کتابونه اخیستل پوه شئ چې د هر شي اصطلاحي او لغوي تعریف څه دی دا ډېر ضروري دی ګوره دا کتابونه به حالی کتاب التعریفات د امام د دقې د چا د کتاب دی کتاب التعریفات هم داسې کتاب دی چې بس مخې له سره تلو به لیکل مخې له سره تلو به لیکل تعریفونه به لیکل بیا هغې چاپ شنو کتاب التعریفاتو ته اورې او مصطلح چې کوم دی نو په دې باندې ډېر کتابونه دي ښکلي ښکلي کتابونه دي غټ غټ دي تفصیلي دي پکې خلکو کار به دې کړی دی پوه شئ هغه کتابونه به پیدا کړي کم از کم دا خو پیدا کړي دې کې ته ښیي او تعریفات چې کوم دی د جرجاني د جرجاني داسې کارونه کړي دي که نه چې دا حاصل محصول په جامع کې دی جرجاني دی پوه شئ او چې کوم دی نو اوس دا رشیدیه چې دا شرح چې ده
دغه د مناظرې د متن ته چا کړل علامه جرجاني اورې د دې سراجي یو شرح په دنیا کې وکړه شریفیه بس خلق وینا نو ضرورت نشته بس دا غینه پس چا د سراجي بل شرح ونه کړه شریفیه وته شریفیه چې وې بس په میراث باندې به زبردست عبور ته حاصل شي او دغه د جدي کوم کتاب کړل پوه شي بین بس فلم يبقى شيء اورې دله پاسه د نقطې چې دي کنه نو دا سره د کتاب چې چرته هم تاسو بیا ومه بس ځان وته رسول بچا دې سوې او د دې خبرې کوي یا تاسو لیونی من هغه اجزای حقیقي نه وایو ښه سره وایو اجزای حقیقي د هر شي چاته معلوم الله تعالی او هغه کې ګران دي من کوم اجزاو کې لګي اجزاو لغویو او په اجزاو چا کې لګي یا په اجزاو اصطلاحي او اجزا اصطلاحيه او لغويه کم یو دي تبه ګورې چې دا لفظ لغتو کې چاله وځ کړی دی چې چاله وځ کړی دی هغه د ذاتيات دي او چې پای کې دنه نه راغلي جوار زیات بیا چې کوم عام دی هغه جنس دی او چې کوم خاص دی دنه دی په وځ کې داخل دی او دنه دی جو هغه ذاتيات شو بیا چې کوم عام دی هغه جنس دی چې کوم خاص دی هغه فصل او چې دینه بهر دی او عام دی جوار عام دی چې بهر دی او خاص دی بدی شي پوري هغه څه دی خاصه ده چا ویل چې فرق د قوامزونه دی راشه کینه ما سره خبرې وکړه خدای کوم ځای کې ویلي دی په خپل کتابونو کې ویلي دا قصیده راکړه د قضیه کې باس چې کوم کو چې به څه کوه د حاشیه کې دا خبره دغه نقل کړل دا په صفحه نمبر 43 کې څه کوه صفحه نمبر 3 کې قال السيد سند علم ان ارباب العربيه والاصول د حاشیه کې څه کوه قال السيد سند سند پیژنې سید شریف جرجاني کله ته سید المحققين وای کله ته سید السند وای کله ته کوم دینو قال الجرجاني وای مختلف قال بعض المحققين کله وای کله وای چې کوم دینو څه شي سید المحققين لفظ استعماليږي علم ان ارباب العربيه والاصول يستعملون الحد ياخذ حد بل معنا کوي یو حد خو تعریف د شی په ذاتيات سره وي یو حد بل معنا مزدکا هغه اور په معنا د معرف جامع او معنی دې ته حد وي ګوره حد یو بل معنا خو لکه د کسن چې کافیه کې د قضیه کې جامع ویلي وقد علم بذلك حد كل واحد دا حد دی هلته اعتراض کړل چې په دې کې عدمي شونه دي په تعریفاتو کې اسم او د فعل په دې کې عدمي غیر مستقل ټکی دا په حرف پښته نه غیر سته نه عدمي نشو او عدمي او عدميات هغه ذاتيات نشي جوړېدل چې ذاتيات نشي جوړېدل حد ولا څنګه وي حد خو ذاتيات ته وي نو الته په خپل وي والمراد من الحد المعرف الجامع المانع څه تعریف جامع معنی دا جامع بیا وګوره په حاشیه کې وایي دا جامع نقل کړل د دې ځینه بچانه د سید شریف دا قول نقل کړل چې طالبانو زده کوي حد کله په معنا د معرف جامع معنی باندې راځي وکثیرا ما قول غلطو او ډېر خلک په کرپه غلطو کې په سبب قبل سره د اختلاف د اصطلاحین نه د دې اختلاف د اصطلاحین خبر نه نو بیا اعتراضونه کوي لکه د کافی په حدو باندې چا اعتراض کړل نو دا سره غافل دی د چانه دې اصطلاح نه خبر نه دی نوې چې تعریف جامعه مانعته هم عدوي ها بیا وي وعلم ادو بل جهنم زانو باسا دې خبرې دي زانو باسا ان الحقائق الموجوده حقائق موجوده چې وجود ته حقیقت ده شی يتعثر الاطلاع على ذاتياتها دې ذاتيات او تمیز بین او بین ذاتها تاثرا تام دا ډېر ګران اورې چې دا شی چې موجود دی د اجزا سری دا خو یو نفس الامر کې اجزا سری دا الله ته معلوم دي واما المفهومات الاصطلاحيه واللغويه فتحديدها في غايه سهولته د دې تحديد ډېر آسان دی ولې تبې ته ګورئ دا لفظ په لغت کې په اصطلاح کې څه لوځي شه دی لان اللفظ اذا وضع في الاصطلاح او اللغه لمعنى مركب چې معنا فما يدخل فيه كان ذاتيا چې کوم په دې وځه کې داخل له هغه ذاتی شو او چې کوم داخل نشو جاسه شو
او چې په دې وځه کې دن نشو جو هغه ذاتي شو بیا چې کوم عام دغه جنس شو چې کوم خاص ته فصل پوه شئ نو داسې وایي اورې که نه وما يخرج عنه كان عرضيا وحدودها كانت او دې حد اسمي حد نه وایي او مخکې حد کم یو حد حقیقي و چې په نفس الامر کې چا نه جوړلی كما ان الحدود الحقائق المرسومه هغه بحسب الحقیقت او دا بحسب لسه دې ته حد اسمي وایي ښه دې ته حدود څه وایي اسمي وایي ګوره دا هغه ځای کې دا خبر نقل کړل دغه جواب زمونږ چا ته دی ابن تیمیه ته کښېنه پوه شئ ته خو سر نه منطق اړه ویلی نه دی تاسو نقص د منطق څنګه کوي د منطق نه بالکل ناخبره او کم خلک چې د منطق نه ناخبره وي پوه شئ الناس اعداء لما جهلوا چې د کوم شي نه جاهلي چې د هغې دښمني ټیک شو بس دغه ځای ته زه ورسېدم بس دی ته څه ټایم راځې چې سلام خلاص شي بیا راځې په څو شروع کېږي دا په ونې مې نه شروع کېږي موږ د په کوم وباندې د په ونې مې پورې څه شوی او بیا ټیک ده موږ خطا شو تاسو غږ نه کوو دې بخاري ټیم وکنه ما چې بخاري تاسو مې چې بخاري نو خو موږ شرغایت ټیم وکړ نو نو موږ سلام ووایو جزنه تاسو سره مونږ بد وکړو دې طالبان سره واړو نو ښه دوی څه بخت مونږ